کومه استوګنه ولا ورکې هغه دی ولا د حرام ورکړی دا. نو ظاهري خبره ده چې څوک د کم چت لاندې اوسېږي هغه چت د حرامو دی، نو د عبادت نه قبلېږي، نو د جهنم طرف ته روان د جهنم طرف ته روان. ځکه چې د یو سړي لباس حرام دی، لباس حرام دی، د عبادت نه قبلېږي. چې عبادت نه قبلېږي ظاهري خبره ده د جهنم طرف ته روان. ته ول کوم خوراک راوړې دغه خوراک به حلالي، دا خوراک به حلالي، دا حلال خوراک برکت بدای چې بیا بستا اولاد ستا فرمانبرداري او کنا ته پزان نه پويږي او ته وی چې بس الله اولاد را کړې دي او چې زه ولا هر طرفه پیدا کوما او الله یې ذمہوار جوړ کړې موږ په ولا راوړم او حرام مردار نه ګوري او په اولاد باندې خوري، په بچو باندې خوري، او خپل خزه باندې خوري، په مور او پلار یې خوري، نو تاسو د دې هیڅ پیدا نه حاصلې، بلکې الټا با چې دغه اولاد ستا ظلمي کیږي، دغه اولاد ستا په ځواني په جوش کې راځي، دې بستا نافرمانه کیږي، تا ته به تکلیف دررس ځکه تا به خوراک حرام کړی. نو ستا په ذمه ده ته د خپل اولاد د هغوی د سر د سوري فکر کې، دا ستا په ذمه ده. ته د هغوی د کپړو فکر کې، لیکن چې ته کم د کپړو فکر کې، په دې کپړو کې به ته دې خبرې ته غور کې، سوچ به کې، فکر به کې چې اول نمبر خو دا کپړه کم ورکوم، نو چې دا کپړې دا کم راتللی چې دا حلالي دا کم ځای نه حاصلو، دا کپړه به حلالي. دویم نمبر دا کپړه ولا زه جوړوم، نو دا کپړه به داسې جوړې، دا کپړه به داسې جوړې چې هغې کې شریعت دا وکتلی شي، سادگی بگی. دا اولاد په کپړو باندې نظر ساتي چې په دې کپړو کې سادگی. عموما الکان له داسې کلرونه جوړول چې هغه کلرز د جنکوي، داسې کپړې ولا جوړول چې هغه رنگونه کم کلرز ولا ته جوړې هغه د جنکو کلرز دي، دا د نارینو د بار نه دي مناسب. دله ها کلرونه جوړوا چې کم کلرونه د نارینو کلرونه دي. نو اکثر زمونږ دا کم چې یم کلی دوی ته دا پته نه لګي چې دا د جنکو کلر دی که د اجلاګانو کلر دی که دا د هلکانو کلر، بس خو جامې ور اچولي پړه خاپړو خو داسې چمکیله جامې به اچولي. هلکه دا الله بنده ته خو هلکې د هلکانو ښکلې جامې اچوه. مشران له پکار دا دی چې د ماشوم د کپړو فکر کوي، نوجوان دی هغه ته وایي چې دا کپړې ګوره د نارینو داسې دي، د کپړو هم ولکې. جنکو ته ماشومانو ته د وړوکوالي نه داسې کپړې اغوستل چې هغه باپردی، هغه ښکلی لباس وي. دلته ماشومان جنکۍ د هغو به نستونې دومره خالي، نستونې غوڼ ښکاري، غاړې غونډې ښکاري، او لوپټې خو د سر اړو تمیز نشته چې ماشوم ته خلک وایي دا لوپټه په سر. ماشومه د وړوکوالي نه عادت کړه، په سکاپ یې عادت کړه، په لوپټه یې عادت کړه چې دا سکاپ او لوپټه اچوي، نو چې دا لویږي دی به د پردې مزاج جوړېږي. اوس دلته مسله دا ده چې خلک ځان ته ماډرن وایي، یاره مړه دا مولیان او دا تبلیغ والا او دا خلک چې کوم دي، نو دا د ترقۍ په منځ کې رکاوټ دی. نو که ته ترقي دې ته وایي چې زه بې حیا شم او زما اولاد بې حیا شي، نو داسې ترقۍ ته بیا زما څه دی؟ سلام دی. داسې ترقي به نه ده پکار، او دا هېڅ ترقي نه ده، دا هېڅ ترقي نه ده. دا پته نه لګي د کوم طرفه دا سوچ راغلی د خلکو چې بس زنانه مخ کاری او زنانه پرده نه کوي چې دا به ترقي وکړي. دا ترقی نه ده. زنانه چې ترقی کوي هغه د حجاب سره هم کولی شي، د پردې سره هم کولی شي. نو د ماشومانو د جنکو په لباس باندې به تا غور کوي، فکر وکړي.